بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د نن ورځې درس لپاره زه استاد ذهین حاضر شوی یم. غواړم چې د بیولوژي مضمون د ګلجیبادي او د پلاستایدونو تدریس ترسره کړم. زه هیله من یم چې تاسو به تیر درس تعقیب کړی وي او دا د ننني درس لپاره به هم تاسو آماده یاست. ګلجیبادي یا دیتا نور نمونه هم اخیستل کیږي. دا د حجرې یو ارګانیل دی. ګلجی وبخئ ګلجی کامپلیکس هم ورته ویلی شي. ګلجی کامپلیکس. ګلجی اپارټوس هم ورته ویل شي. اپارټوس. ګلجی باډي ته د ګلجی باډي، ګلجی کامپلیکس، ګلجی اپارټوس او ځینې نور کلمې هم استعمالیږي. د لومړي ځل لپاره د ګلجی باډي ارګانیل د یو عالم چې نوم یې د کاملو ګلجی دی، د عالم په 1898 میلادي کال کې د کوانګ یو ډول الوتونکی دی، د هغې په عصبي حجراتو کې دغه ارګانیل ولیده. یعنی کامل ګلجی یو عالم دی په 1898 کال کې د کوانګ چې یو ډول الوتونکی دی، د هغې په عصبي حجراتو کې دغه ارګانیل کشف کړ. ځکه د ګلجی باډي په نامه سره یاد شه، یعنی د ده په نامه سره یاد شه. دی په خپله ګلجي نومېده، نو ځکه ورته ګلجی باډي د ګلجي اجسام وایي یا ګلجي اپارټس ګلجي دستګاه وایي. نو اوس دې ته راځو چې ګلجی باډي په ځینو حجراتو کې په زیاته پیمانه سره وجود لري، ولې په ځینو حجراتو کې ګلجی باډي په کمه اندازه سره وجود لري. معمولا ګلجی باډي د ځیګر په حجراتو کې همدا ډول ګلجی باډي په عصبي حجراتو کې او همدا قسم سره د غدواتو په حجراتو کې زیات دي. یعنی د ګلجی باډو شمیر په حجراتو کې متفاوت دی. په ځینو حجراتو کې ګلجی باډي په کم اندازه سره دی او ځینو کې په زیات اندازه سره دی. معمولا په ځیګر، عصبي او د ادواتو په حجراتو کې دغه ګلجی باډي په زیاته پیمانه سره لیدل کیږي. بقي په ټولو حیواني حجراتو کې وجود لري، یوازې پر پروکاریوت، یعنی هغه حجرات چې مشخصې ټاکلې او معینې هستې نه لري، په هغوی کې دا ګلجی باډي وجود نه لري. اوس دې ته راځو چې ګلجی باډي څه ډول اشکال لري یا څه ډول شکلونه لري. ګلجی باډي ځینې میله‌یي ډوله دي، مختلف اشکال لري. میله‌یي شکله، پوکاڼه شکله، د پوکاڼې په قسم سره پوکاڼې شکله او همدا ډول سره نور شکلونه لري. نو ګلجی باډي شکلونه مو وپېژندل، کشف مې وپېژانده، موقعیت مو په حجره کې وپېژانده چې د حجرې په سایتوپلازم کې وجود لري، او همدا قسم سره د ګلجی باډي هغه د نوم منابع مې وپېژندل او ځینې نور نومونه چې کله کله اخیستل کېږي هغه هم د ګلجی باډي لپاره کله ورکېږي. یعنې ګلجی باډي په زیاته پیمانه سره زیات نومونه لري چې درې ما تاسو لپاره یاد کړل. او دا مو وپېژندل چې په حیواني حجراتو کې وجود لري
او په نباتي حجراتو کې موجود لري. په نباتي حجراتو کې معمولا د دوی شمیر سلګونو ته رسیږي، ولې په حیواني حجراتو کې د ځینو حجراتو په ترکیب کې په ډیره زیاته پیمانه سره وجود لري، لکه څرنګه چې ما تاسو ته نمونه یاد کړل. اوس دې ته راځو چې مونږ په حجره کې موقعیت وښیو. که دا مونږ یوه حجره فرض کو، دا یې هسته فرض کو، دا یې ګلجیباټ، یعنی ګلجیباټ دا ډول شکل لري. د حجرې په سایتوپلازم کې وجود لري ګلجیباټ، او دلته د اندوپلازمیک ریټیکولم سره نږدې. اندوپلازمیک ریټیکولم هستوي غشا ته نږدې ده، ګلجیباټ حجروي غشا ته نږدې قرار او موقعیت لري. کومې دندې، مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري؟ ګلجیباټ زیاتې دندې لري. یوه دنده د ګلجیباټ هغه د لایزومونو بیولوژیکي انکشاف دی. لایزوزوم انکشاف یعنی لومړني لایزومونه هغې انکشاف، هغې تولید هغه د ګلجیباټ څخه کېږي. د لایزومونو په دندو، مسؤلیتونو او د هغې په جوړښت باندې موږ په تیر درس کې بحث کړی و. زه مطمئن یم چې تاسو به هغه لیدلی او اورېدلی وي. نو دلته د لایزومونو هغه د لومړنیو لایزومونو انکشاف د ګلجیباټ څخه کېږي. یوه دنده او مسؤلیت یې همدا شو. دویم، حجروي دیوال جوړېدل، هغه هم د ګلجیباټ څخه کېږي. ګورئ، که نباتي حجراتو کې موږ وګورو د حجروي غشا ترڅنګ یو بل ډبل کلک سلولوزي دیوال وجود لري. دا دیوال د څه په وسیله باندې جوړیږي؟ د ګلجیباټ په وسیله باندې، ځکه ګلجیباټ مونوسکرایډونه سره یوځای کوي، په پولوسکرایډونو باندې بدلوي، یا د پولوسکرایډونو د جوړېدو ځای دی. کله چې دا جوړوي، دا پولوسکرایډونه چاته ورکوي؟ حجروي دیوال ته، او حجروي دیوال چې دی هغه جوړیږي. نو دویمه دنده د ګلجیباټ دا شوه چې د حجروي دیوال په جوړښت کې، د هغې په جوړولو کې برخه اخلي. بله دنده د حجروي غشا، د حجروي غشا په جوړېدو کې رول لري. یعنی حجروي غشا په جوړېدو کې هم رول لري. دا د اکزوسایتوسیس عملیه هغه عملیه ده چې په وسیله باندې حجره له داخل څخه اضافه او بیکاره مواد هغه محیط ته ورکوي، البته د حجرې محیط ته ورکوي. کله چې دا اضافي یا بیکاره مواد راځي ګلجیباټ ته، ګلجیباټ د دې څخه یوه غیشه تاووي، افرازي حباب جوړوي، او دا حباب ورکوي حجروي غشا ته، او حجروي غشا چې د هغه محیط ته ورکوي. نو دلته د حجروي غشا بیرته جوړېدل، دا هم د چا په وسیله باندې کېږي؟ دا هم د ګلجیباټ په وسیله باندې سرته رسیږي. بله دنده هم حجروي غشا لري، وبخښئ ګلجیباټ لري، هغه دا ده هغه ترشحي دنده ده. څه ډول دنده ده؟ ترشحي دنده ده. ترشحي دنده لري. دا د لاړو غدې، دا
د مخاطو غدې هغه چې مخاط تولیدوي مخاطي غدې دا د غوړو غدې چې غوړ مواد تولیدوي دا د اوښکو غدې اوښکو غدې هغه چې اوښکې تولیدوي د دې غدواتو پر حجراتو کې د ګولجي باډي اورګانیل د ګولجي باډي اورګانیل دی چې د دغې د لاړو مخاطو او د غوړو د اوښکو د تولید مسؤلیت یې پر غاړه باندې اخیستی دی نو موږ ځکه وایو چې ګولجي باډي په ترشح کې هم دنده مکلفیت لري بله دنده هم لري شحمیات او نور مالیکولونه شحمیات او نور مالیکولونه هم د ګولجي باډي په واسطه باندې مختلفو دندو ته استول کیږي یا د دندو لپاره لیږل کیږي ترڅو خپل دندې مکلفیتونه د دغې په واسطه باندې سرته ورسیږي ان شاء الله موږ پوه شو چې ګولجي باډي د لیزومونو په انکشاف کې د حجروي دیوال په جوړېدو کې د حجروي غشا په جوړېدو کې او ترشحي دنده کې او شحمیاتو او نورو مالیکولونو د دندو لپاره په لیږلو کې برخه یا ونډه لري او دې په میخانیکیت باندې ان شاء الله چې موږ پوه شو اوس دې ته راځو چې د ګولجي باډي نه وروسته کوم ارګانیل وجود لري پلاستایډونه پلاستایډونه plastids درنو زده کوونکو پلاستایډونه په حجراتو کې بیضوي شکله یا ځینې وختونه کروي شکله جوړښتونه دي څه ډول جوړښتونه دي بیضوي شکله یا کروي شکله جوړښتونه دي په حجراتو کې بیضوي شکله یا کروي شکله جوړښتونه دي دې ته دا بیا په دریو برخو باندې ویشل شوي دي یو ځل برخې لیکمه په څو برخو باندې په دریو برخو یو ته کلوروپلاست ویل کېږي یو ډول داسې پلاستیک دی چې د کلوروپلاست په نامه سره یادېږي کلوروپلاست دویم یو ډول ته کروموپلاست ویل کېږي کروموپلاست یو بل ډول دی چې هغې ته لیکوپلاست ویل کېږي لیکوپلاست کلوروپلاست عبارت له هغه ارګانیل څخه دی چې په خپل جوړښت کې کوچني شین رنګه ذرات لري دې ذراتو ته څه ویل کېږي کلوروپیل ویل کېږي داسې وایو چې کلوروپلاست د حجرې په سایتوپلازم کې بیضوي شکله جوړښت دی چې په خپل جوړښت کې ترکیب کې یا په مینځ کې
کوچني شین رنګه ذرات لري چې د کلوروفیل په نامه سره یادېږي. په لویه کې دغې ورګنیل ته د کلوروپلاست کلمه کارول کېږي. کلوروپلاست یعنی کلوروفیل لري او دغه د کلوروفیل شین رنګه ذرات چې په کلوروپلاست کې وجود لري د غذایي موادو د جوړېدو د فابریکې په نامه سره هم یادېږي. کوم حجرات چې کلوروفیل ولري د ځان لپاره به غذا په خپله تیارولی شي او نه یوازې د ځان لپاره بلکې د نورو ژوندیو موجوداتو لپاره به یې هم تیارولی شي. کوم ژوندي موجودات یا کوم حجرات چې هغه کلوروفیل ونه لري د ځان لپاره خو څه چې بلکې د نورو لپاره هم غذا نشي تولیدولی نو د غذایي موادو د فابریکې په نامه سره هم یادېږي. او بل دا دی چې موږ وایو چې د دویم ورګنیل کروموپلاست چې دی دا بیا یو بل داسې پلاستاید دی چې هغه په خپل منځ کې د شین رنګه ذراتو پر ځای باندې رنګه مواد لري. رنګه مواد او دا رنګه مواد چې دي دا کوچني په نور رنګونو سره مواد دي یا ذرات دي. دا ذرات سور، نارنجي، همدا ډول ژیړ او نور مختلف رنګونه لري او نبات دی د مختلفو رنګونو توان او قابلیت وربخلی. مثلا که موږ داسې ووایو په نباتاتو کې د ژیړ ګلان د نارنجي رنګ په نباتاتو کې د مختلفو برخو دا په خپله د دغې کروموپلاست د شتون له کبله دي. یا که کلوروپلاست وویو د نبات پاڼې ځینې وخت ساقې د نبات برنچونه ځینې وخت چې شین رنګ لري دا بیا د کلوروپلاست له برکته دي. نو دا داسې وایو چې نو بالاخره د کروموپلاست له کبله دي. او بل راځو لیکوپلاست ته. لیکوپلاست دا هم د پلاستایدونو یو بل ډول دی او دا کې بیا بې رنګه مواد دي، نه رنګه مواد لري او نه شین رنګه مواد لري. بالکل دا بې رنګه پلاستاید دی چې بې رنګه دی او د دغې په منځ کې یا په دې پلاستاید کې داسې انزیمونه وجود لري چې مونوسکلایډونه سره یو ځای کوي، پولیسکلایډونه چې نشایسته ده هغه جوړوي او دغه پلاستاید معمولا د نباتاتو په ځمکنیو ساحو کې وجود لري. خو یاد مو وي چې د وخت په تېرېدو سره لیکوپلاست په کلوروپلاست باندې تبدیلېدلی شي. که موږ کچالو فرض کړو د کچالو په حجراتو کې داسې یو ارګانیل وجود داسې یو پلاستاید وجود لري چې هغه بې رنګه دی، بې رنګه پلاستاید دی، لیکوپلاست دی. خو کله چې د کچالو هغه نوي راټوکېدلې برخه په ځمکه کې کېنول شي د هغې نه به یو نبات راشین شي، د کچالو نبات به راشین شي. د شین والی چې دی دا په خپله د لیکوپلاست دی چې لیکوپلاست دغه بې رنګه مواد په څه شي باندې بدل شول؟ په شین رنګه مواد باندې بدل شول. یعنی لیکوپلاست د وخت په تېرېدو سره په کلوروپلاست باندې هم تبدیلېدلی شي. یا خپله دغه کلوروپلاست چې دی کلوروپلاست مثلا یو شین بنجان دی. دا بنجان کله چې د وخت په تېرېدو سره په بوټي کې همداسې پرېښودل شي یا د بوټي نه راوشکول شي د وخت په تېرېدو سره دا په څه شي باندې بدلېږي؟ په سره بنجان باندې بدلېږي. نو دا د کلوروپلاست بدلون پر کروموپلاست باندې دا هم د وخت په تېرېدو سره کېږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زه مطمئن یم چې تاسو به پوه شوي وئ. درس مو سره خلاص که او جامع نتیجه مې راوایسته او که بیا هم تاسو کومه پوښتنه په دې درس کې لرله یا په نورو تیرو درسونو کې تاسو لرله دغه پوښتنې سره منسجمې کړئ او بالاخره موږ ته راولېږئ په هغه ادرس باندې کوم چې د ټلیفون او بخې د ټلویزیون پر سکرین باندې ستاسو لپاره شته. ډېره زیاته مننه له توجه او غوږ نیونې څخه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو روغ صحت او روغ ژوند دې هیله ده. د درسونو په دې بهیر کې ولسم ټولګي کې میا ته نوبات رسیږي. په غلظتونو کې وختایو غلظتونو کې مثالونه لیکو. تیر درس کې مو قتلي برخه کې وا بیلګل کړي و. نن یو دویم مثال په قتلي برخه کې مثال لیکو چې مثال نو مخکې بول بسم الله ولیکو ځکه دنیوي چارې دي دا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قتلوي برخه تاسو پرون به هم دا عنوان سره یادش کړی وي، تعریف مو کړی و نه پوهېږو، فقط مثال لیکو. مثال داسې لیکو: څلوېښت ګرامه د خوړو مالګه سودیم کلوراید کتله 40 ګرامه په 80 ګرامه اوبو کې حل کیږي یا حل شوي دي. تاسو موته د خوړو مالګې قتلوي برخه هم پیدا کړئ او د اوبو قتلوي برخه هم پیدا کړئ. ډېر په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. مخکې مو ویلي و تېره ورځ د هرې برخې قتلوي برخه چې معلوموو موږ تاسې همغه برخه صورت کې لیکو مثال په ډول. زه غواړم اول د اوبو قتلوي برخه پیدا کړم. کله چې د اوبو قتلوي برخه پیدا کوو زه به ولیکم چې H2O یعنې قتلوي برخه د اوبو دا به مساوي شي په لاندې ډول. د اوبو کتله 80 ګرامه راکړې ده، دا په صورت کې لیکم 80 ګرامه. په مخرج کې ټولې کتلې سره جمع کوو. 80 جمع 40 80 جمع 40 دا به مساوي شي 80 ګرامه. خپل لیکو 80 40 دا به 100 ګرامه شي. ګرام سره صفر سره دا به پوتې شي شپږ پر لاس. که اختصار کو 3 پر 15 شپږ چې په 2 تقسیم کو 3 لاس په 2 تقسیم کو 15 3 پر 15 3 چې په 15 تقسیم کو یا لیکلی شو چې 0.5 دا 0.5 د اوبو قتلوي برخه وه. په دویم قدم کې زه غواړم د خوړو مالګې قتلوي برخه لوسته راوړم. د هرې برخې قتلوي برخه چې غواړو پیدا کړو صورت کې لیکو. داسې کې د خوړو مالګه کتله موږ ته 40 ګرامه راکړې ده. 40 ګرامه په مخرج کې د محلول ټوله کتله یعنې 40 ګرامه جمع 80 ګرامه 40 ګرامه جمع 80 ګرامه دا به مساوي شي 40 ګرامه به خپل ولیکو. 40 ګرامه 40 80 به 100 شي 100 ګرامه. ګرام سره 0 سره داسې کې پوتې شي 4 پر لاس. 4 که په 2 تقسیم کو 2 لاس که په 2 تقسیم کو 2 پر 15 یا که چېرته 2 په 15 تقسیم کو 0.4. د خوړو مالګې قتلوي برخه 0.4 شوه. موږ تاسې دا ویلي وو چې د یو محلول د ټولو قتلوي برخو مجموعه که سره جمع کړو ضواب به یو کېږي. یعنې داسې لیکلی شو چې W یوه قتلوي برخه جمع دویمه قتلوي برخه جمع دریمه که یې دې نه ډېرې هم وي WI مساوي به شي له یوه سره. د پورتني مثال کې موږ تاسې 2 قتلوي برخې راخیستې دي. یعنې د اوبو قتلوي برخه 0.5 جمع او د خوړو مالګې قتلوي برخه 0.4 0.5 او 0.4 به یو شي. قتلوي برخو مجموعه یو شوه. دا سوال حل شو ډېر په اسانۍ سره. خو که دریم مثال سره ولیکئ. که چېرته موږ داسې وغواړو چې یو مثال حل کړو مثال په ډول یو کس ته تاسو نه پوښتنه کوي چې په یوه محلول کې د اوبو قتلوي برخه 3 پر 15 او کتله 80 ګرامه ده. د محلول دویمې برخې کتله تاسې پیدا کړئ څومره به وي.
یعنی که چېرته د حل کېدونکې مادې کې اطلاع د نوښته یا یې حل کوونکې مادې کې اطلاع وخته که معلومه نه وي تاسې ډېر په اسانۍ سره معلومولی شئ. مثال داسې سره ولیکئ. دریم مثال: په یوه محلول کې د اوبو کتلوي برخه 3/5 ده یا 0.6 ده او کتله د اوبو کتله 80 ګرامه ده. تاسې د محلول دویمې برخې کتله معلومه کړئ. دویمې برخې کتله به څومره وي؟ دریم مثال داسې یو: په یوه محلول کې د اوبو کتلوي برخه 3/5 همدغې اوبو کتله H2O اوبو کتله کولی شئ M هم سره ولیکئ. کتلې مفهوم به افاده کې یا به ارایه کې انداز کې M سره لیکو. M نه مطلب چې د اوبو کتله دا 80 ګرامه ده. محلول دویمه برخه یعنی M2 د دویمه برخه کتله به څومره وي؟ کله چې دا سوال معلوموئ مونږ لیکلی شو چې د اوبو کتلوي برخه چې کله تاسې معلوموئ نو په صورت کې به اول د اوبو کتله ولیکئ یعنی M1 به ولیکئ او به لیکئ چې M1 جمع M2. اوس موږ تاسو ته په مثال کې د اوبو کتلوي برخه راکړې ده 3/5 دا مساوي کېږي. د هرې برخې کتلوي برخه چې پیدا کوو د همغه مادې کتله صورت کې لیکو. M1 M2 دې ته اندېښنه مه کوئ دا چې هر شي فرق نه کوي. یعنی M1 نه اوبو کتله ده M1 هم اوبو کتله. M2 هغه د دویمې برخې کتله څومره ده هغه M2. اوس موږ غواړو دغې M2 قیمت پیدا کړو. په داسې کې اوبو کتله موږ ته 80 ګرامه راکړې ده. 80 ګرامه مې ولیکل صورت کې. د M1 په ځای هم زه لیکم چې 80 ګرامه جمع دویمې برخې کتله مو ته نه ده معلوم. طرفین وسطین بکړو او به لیکم چې 3/80 ګرامه 80 ګرامه جمع M2 دا به مساوي کوم 15 چې 80 سره ضرب کو 15 ضرب 0 به 0 شي 15 شپږ 10 یعنی 300 ګرامه. 3 که ور ضرب کو 3 0 او 3 ضرب شپږ 13 یعنی 180 ګرامه جمع 3 ضرب M2 به شي 3M2 دا به مساوي شي له 300 ګرام سره. اوس زه غواړم دغه 3M2 قیمت پیدا کړم. دې پیدا کولی پوره لیکو چې 3M2 دا به مساوي شي 300 ګرامه ښي طرف ته شته که دا وروړو 180 ګرام منفي 180 ګرامه به ولیکو. په نتیجه کې زه لیکلی شم چې په دغه ځای کې 3M2 دا به مساوي شي 0 نه چې 0 لوډ شي 0 لاسو نه چې وته لوډ شي 2 دغه ځای کې 2 پوتې 2 نه چې لوډ شي 1 واحد ګرام ده. M2 دا به مساوي شي د M2 پیدا کولی پوره دواړه طرفونه په درو تقسیموم 3 چې په درو تقسیم کوم 3 به درو سره خلو شي فقط M2 به پوت شي 1 چې په د درونی تقسیم کو یعنی داسې تقسیمیږي 1 تقسیم 3 به 40 ګرام شي. هغه دویم مغه پرتنه مثال خلی یو جز ممکنه معلوم کړو. مخکې موږ ته سیلی و چې 40 ګرامه د خوړو مالګه په 80 ګرامه اوبو کېل کېږي. موږ وکولی شول چې 40 ګرامه خوړو مالګه مو لوسته وروړه. یعنې که چېرته کوم کتلوي برخه یې درکړې وي کوم یو جز یې نامعلوم کړی کولی شئ په دې طریقې سره یې
فایدو کوي. ډېره مننه چې اوس پرې موصله وکړه. اوس کتابچو کې یاداشت کړئ سره قتلوي فسادي. قتلوي فسادي. همداسې یو ډېره اسانه خبره ده. که چېرته هغه قتلوي برخې فارمول په سلو کې ضرب کړو دې ته قتلوي فیصدي ویلی کېږي. کله چې موږ تاسې ملي برخه یا لا تاسو ته مې ووایي چې که چېرته ملي برخه په سلو کې ضرب کړئ دې ته ملي فیصدي ویلی کېږي. دا قتلوي فیصدي ده. ډېره اسانه یې سره هېڅ مثال ته اړتیا هم نه لري. موږ تاسې مخکې مثال حل کړو 40 ګرامه خوړو مالګه په 80 ګرامه اوبو کې حل شوي ده. قتلوي فیصدي فایدو کوي. مغه مثال بیرته بیا وختل دور یو بل ډول شای قتلوي فیصدي وختي دو. مثال داسې دی چې د خوړو مالګه یعنی سودیم کلوراید 40 ګرام او اوبه کتلا 80 ګرامه ده. دمونه چې وختي دي قتلوي فیصدي فایدو کوي. موږ تاسې ډېر په اسانۍ سره ورته پیدا کولی شو. زه لیکم چې قتلوي فیصدي دا مساوي کېږي. اول قتلوي برخې فارمول ولیکئ. ام یو تقسیم په ام یو جمع ام دوه. دا قتلوي برخې فارمول تاسې په سلو کې ضرب کړئ. زه لیکلی شم چې د نوموړي محلول قتلوي فیصدي به مساوي شي. حل کېدونکې ماده 40 ګرامه ده. ولیکئ چې 40 ګرامه ام یو په ځای بیا هم 40 ګرامه جمع ام دوه په ځای دویمې برخه کې تلای یعنی د اوبو کې تلا 80 ګرامه ده ضرب سل. موږ تاسې دې ځواب مخکې هم لوست وروړی و. قتلوي فیصدي دا به مساوي شي. چې کله مساوي کوو ولیکو چې 40 ګرامه 40 او 80 سل ګرامه او ضرب سل. اوس کولی شو چې دغه سل دې سلو سره ختم کړو. دا ګرام به دې ګرام سره سار وخوري. پوتې به څه شي قتلوي فیصدي د نوموړي محلول به مساوي شي له 40% سره. یعنی هدف داسې ده چې که چېرته یې په فیصدۍ په نوموړي محلول کې خوړو مالګې فیصدي 40% وي. داسې هم امکان لري چې تاسې وغواړئ چې په نوموړي محلول کې د حل کوونکې مادې فیصدي هم پیدا کړئ. دا هم تاسې قتلوي فیصدي یعنی څومره کتله په دې کې حل شوي ده. داسې کولی شو چې اوبه 80 ګرامه دي وغواړو دې اوبو قتلوي فیصدي هم ډېر په اسانۍ سره لوسته وروړو. که چېرته مو اندېښنه وي ورته مثال په ډول زه لیکم چې قتلوي فیصدي دا مساوي کېږي. حل کېدونکې مادې قتلوي فیصدي پیدا شو 40%. په اسانۍ سره پوهېږو 40 ته پرېږدو 80. دا اوس چې زه کوم سوال حل کوم دې ځواب 80% راوځي. ځکه خوړو مالګې وبخئ د اوبو کتله 80 ګرامه ده. ام یو په ځای بیا هم 80 ګرامه لیکو جمع د دویمې برخې کتله 40 ګرامه ده ضرب سل. قتلوي فیصدي دا به مساوي شي 80 ګرامه خپل ولیکه 80 40 به زده کوونکو دا به 100 ګرامه شي ضرب سل. دوه صفرونه دو صفرونه سره ختم ګرام سره ختم شو. دا اوس کې قتلوي فیصدي به مساوي شي له 80 سره. ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې په یوه محلول کې
د ټولو کتلوي فیصدیو مجموعه سره جمع کړئ ځواب به سل کیږي. لکه مخکینی کتلوي فیصدي چې وه هغه 40% وه د خوړو مالګو او جمع یې په دغه ځای کې اوس چې مو د اوبو کتلوي فیصدي لاسته راوړه 80% وه نو 40 چې 80 سره جمع کړو 100% به وشي. یعنې هدف داسې دی که چېرته د کتلوي فیصدیو مجموعه سره جمع کړو نتیجه به 100 کیږي. ښه دا و زموږ تاسې نن ورځې درس تاسې کامیابي او روسیات غواړم راتلونکې ورځ مولاریټي او مولاریټي دا انشاءالله بحث کوو. کامیاب سرلوړي.